دا ګوره په تایلند کې خلک دا کیړي خوري ښه دا کیړی دی وګوره په لیمبو پاڼه کې فرای کړی دی دا چې دی دغه بل شان کیړی دی ښه دا خلک څومره په شوق باندې خوري وګوره دا ماشي چې دی دا جوړي او راولي ورته هغه جنګي دي جنګي خو خیر څوک وایي مکروه دي خو لکه بهرحال جنګه خو مسلمانان خوري خو لکه دا شیزونه نشي خوړلی دا وګوره دا توزه څه ښیمه دا لرې دی لرې په دې طریقه پخوي جبې دي او بل څه دي دغه غوندې سږي ورته وي دا ډېر ښکلی سیسټم باندې جوړي که نه دې کې لاندې اوبه دي دا اوبو په ګرمایش باندې دا چې دی دا لرې جبې د کلمې خو پکې نشته خو دا نور څیزونه چې کوم دي دا په دې بلاس کېږي که نه هغه پکې غوښه دی یو څو ډکرې وګوره نو څومره لاندې اوبه ګرمېږي په دې هیټر باندې ورسېدي او لاندې ورته کپړه ایښې ده د هغې هغه باب او لوخړه نه ده په هغې باندې دا پخېږي دا وګوره نه نه هسې تپوس مو که بیا به وي چې اخلي نه که نه ولې زمونږ کې خوړی شو نه نو دا وګوره دا د پهلوانې خرڅوي او دا د دې حساب کتاب دی د پخولو دا ګوره چاچا د ترورۍ زوی دی څنګه دی ګوره دې پکې مرچکې ده کوي څنګه یې ښیي دا ګوره لیمبان دي پکې وګوره دا پکې هغه څه دې ته کیکړه وي مولانا دې ته څه وي کیکړه دا کیکړې دي ښه دا کیکړې ده کوي دا ګوره دا خلک خوري بعضې خلکو بوتله خرابېږي دا پکې میان دي دا خو وګوره واړه واړه میان دي بیا چې دي نو داسې بل قسم مایې دي تور مایې دي دا راته کړي دي او دا چې دي دا ګوره بل یو دغه دی پکې مایې دي او هګۍ پکې سبزي پکې اچولې ده چکنې ورسره مختلف قسم چکنې کړي او دا پهلوان یې خرڅوي دا یو چې دی وګوره دا هم څه خرڅوي خرسان بابا دا وګوره دا بیا پکې ناسته ده پکې دانیالو پیازو او دا لږ لږ څیزونه د هغه نه غاړه یې تاو کړې ده خرڅي وګوره بیا ویده په 10 باټ دی وګوره بیا ډېره مزه یې وکړه دا خو نشو خوړی که نه وګوره ښه دا څومره ښکلې ټاپه دی دا کړې ده وړۍ وګوره دا وګوره پلي پکې خرڅېږي چاچا پکې د پلو ګوتې چې ده 50 باندې ایښې ده او دا چې دي پکې څه دي دا کچالان دي ښه پیړه کچالان سټایل دي بابا پکې ناستې دي وګوره دا یو قسم الو دی الو به ورته ووایو به څه ووایو دا ګوره 2 قسمه دي دا یو سپینو یو د سور بخن غوندې دا زما کې کېږي بیا ورسره کدو دي دیزې دا هم ښکلي کدو وي خو لکه زمونږ د کدو په شان خوږ نه دا پکې وګوره مرچکي دي او دغه دي سبزیانې پکې مختلف دا کړي ایښي دي راځي د لوکل خلک 15 د 10 د 20 ته وړي او داسې دا وخت یې دي دا وګوره ابۍ وي ممو حارث خان حارثอันนี้มะม่วงอะไรครับเป็นมะม่วงไอ้นั่นค่ะมะม่วงออกร่องค่ะหวานค่ะชิมได้อันที่ฮาริสันเนี่ยกินแบบไหนข้าวเหนียวอะค่ะโอ้กินกับข้าวเหนียวนี่ไม่ใช่อันที่กินเกี๊ยวอันนั้นเรียกอะไรมันเสวยอ๋อมะม่วงมันเขียวเสวยไม่มีแล้วอ๋อมีครับครับโอเคดีدا امونه تاسو مې کوم چې زما کوم امونه پکارو نو هغه دا نو ورسېږي دا حارث خان پولې راغشتې دي وختي دا بل قسم پکې دغه دی ګوره خلک کیزي راځي زمونږ ملګري چېرته لاړل مولانا او طارق بهي دا ګوره خلک راځي په دې باندې داسې باندې او دا پارکینګ دی پکې دی غلطه
د اصلیت کې چې دلته کې د فوجیانو دا کیمپ دی فوجیانو کیمپ کې دا میله جوړه کړې ده د هفته کې 2 ورځې زما په خیال دلته وي دا خلک دی لوکل خلک دی کله یوې میلې ته ځي او کله بلې میلې ته ځي خو زه کله د یو علاقې دپاره سهولت وي کله د بلې علاقې دپاره سهولت وي لکه هغه سامانونه ته کور ته نږدې لړ شي خلکو ته تکلیف نه چې ورپسې به یو خوا بل خوا ځي هر سړی په خپل علاقه کې هغه چې نږدې ورسره هفته کې 2 پیرې سودا اخلي 3 پیرې اخلي نو بس مولانا دغه خو راورسېدل نو مخکې ګاډي له مولانا خان دی چترال او دا چې دی طارق بی دی ګوره دا خو د قاضي اعظم ټوپۍ اچولې ده او دا خارس خان دی ورسېدي او پاپا کوم دی او دا چې د مولانا نسوار دی وی چې ماته نصیحت کړی دی چې کله دی مړ شي که نه انشاءالله نو نسوار به راته 2 ګوتې په قبر کې ږدي ورسېدي زه نو په دې خبره اجازت غواړو د مولانا او د طارق بی نه هم سلامونه قبول منظور کې خارس خان هم وویو چې بس اوس به ځو ګرمي مې شو دې سړي له د تږي لوږې هم څه مسله راځي لږه نو زه میلاویږو السلام علیکم په بل ویډیو سره